دریم صورت دا دی چې کله تا سره کسان شریک شو په شرکت سره یو څاروی واغستو، نو تا پکې د قربانۍ نیت وکړو، نو د قربانۍ غوښه په خپله هم خوړی شي، فقیر باندې هم خوړی شي، مالدار ته هم ورکولی شي، دواړه کولی شي. او دکه شان د عقیقې نیت ته پکې وکړو، نو د عقیقې د حصې چې کومه غوښه ده په خپله هم خوړی شي، بل چاله هم ورکولی شي، غریب مالدار ټولو له باندې خوړی شي. او د منښت نیت چې دی پکې وکړو، نو اوس دا خپله نشي خوړی او نه مالدار له ورکولی شي. دا په فقراو باندې صدقه کول واجب دی. د منښت څیز چې کله ته ذبح دی وکړه چې زما فلانې کار شو زه به ذبح کوم، نو دغه غوښه به ته په خپله نه خورې، ستا اهل او عیال به نه خوري، دا فقراو کې تقسیمول واجب دی. البته ستا په اهل او عیال کې خاندان کې داسې فقیران شته، غریبانان شته، هغوی له ورکولی شي، خو مالداره سړي له په خپله د خوراک نشي کولی. درېیمه مسله دا ده، څلور کسان شریک شو په یو څاروي کې، او دا غټ اختر د ورځ نه یو ورځ مخکې یو شریک مړ شو، وفات شو.